ولې مسلې له راغلي ته په خبره باندې ولې نه پوهېږې دماغ راله مه خرابوه دا تاسو څه ډرامې راغوستي چې ځئ راځئ او بس د 2 روپو راغوستي او ستا کې نیم راغوستي دماغ راله مه خرابوه. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل د داسې قسمه ویډیوز کتو نه بعد که چېرې ستاسو دا خیال چې دا سوشل ورکر د دې پیرانو خلاف باقاعده یو میشن آغاز دوی کړی دی، دا پیران د دې سوسایټۍ نه ختمول غواړي، د دې اصلیت عوامو تک دی، نو دا ستاسو غلط فهمي ده. په دې ننني پروګرام کې ته د دې سوشل ورکر او د دې پیرانو ټول اصلیت 1 by 1 هغه ښکاره کوم او څه حقیقت دی هغه زه تاسو ته ږدم. د ټول نړۍ خبره دا ده چې د پروجیکشن یعنی د مارکیټینګ خپل یو طریقه کار وي او د هغې بېشمېره طریقې وي چې په هغه طریقو کې خلک د یو پروډکټ د یو سیز یا د یو ادارې چې کوم د هغې مارکیټینګ کوي، اډورټایزمنټ کوي. په دې پیرانو باندې چاپه وهل، د هغوی سره جګړې کول، د هغوی سره لاس اچول او بیا په ایډیټینګ کې په هغه ویډیوز باندې جذباتي میوزیک اچول او عوام ته دا تاثر ورکول چې موږ یو حقیقي چاپهوالي ده په دې پیر باندې، د دې سره یو حقیقي جګړه روانه ده او د دې اصلیت د دې پیر صاحب چې کوم دی موږ تاسو ته مخې تږدو. په دې طریقه کار کې چې کوم دی دا سوشل ورکرز، دا کم عمره هلکان چې کوم دي هغه د دې پیرانو ختمولو په ځای باندې، د دې پیرانو اصلیت چې کوم دی زنانو ته سوسایټۍ ته ښودو په ځای باندې د دې پیرانو چې کوم دی پروجیکشن کوي، د هغې مارکیټینګ کوي، د هغې اډورټایزمنټ کوي، هغې اهمیت چې کوم دی موږ ته بیانوي چې دا پیران څومره اهمیت لري، بجای په دې باندې چې د هغې مخنیوی وکړي. نو دا د دې پروجیکشن او د مارکیټینګ د دې سوشل ورکرز یو طریقه کار دی چې په دې ذریعه باندې هغه زموږ اټریکشن چې کوم دی ګین کوي چې موږ هغه ویډیو سکپ نه کړو، هغه موږ په غور سره وګورو. نو فرست خو دا د دوی نه یو غټه غلطي یو مسټیک کېږي چې هغه په دې خپل سوشل ورکرز په خپل ویډیو کې استعمالوي. تاسو که وګورئ کله چې دوی چاپه ووهي نو کم پیر صاحب هغه سره ملاو شي نو په مزه باندې دی حاجي صاحب ته راځي، بیا پیر صاحب ته راځي، نو د دې چې کومه هغه فلوی د خبرو کومه جذبې سره دوی چاپه والي ریډي کړی نو هغه په مزه د دې هغه اصلیت چې کوم دی هغه راښکاره کېږي. زیباګل ماته معلومات راغلو چې په دغه حق لګتون. سیکنډ نمبر باندې که تاسو وګورئ د دې سوشل ورکرز اصلیت د دې نه ظاهریږي چې دا د دې پیرانو مخنیوی نه کوي، د دې پیرانو چې کوم د اصلیت موږ ته نه ظاهري بلکې د دې پیرانو اډورټایزمنټ کوي. هغه په دې طریقې سره کوي که تاسو د دې دا ویډیوز وګورئ که چېرته یو منټ 2 تیر شي نو لاندې یو پټه راشي چې په هغه پټه باندې د دغه پیر صاحب باقاعده نوم، د هغې اډرس، د هغې یو کنټیکټ نمبر په ځای باندې 2 موبایل نمبر او یو ټلیفون نمبر ورسره یعنی دومره اهمیت دغه پیر صاحب ته ورکړی کېږي چې هغه 2 موبایل نمبر ورسره یو ټلیفون نمبر هغه په سوشل میډیا دغه سوشل ورکرز چې کوم دی په خپل ویډیوز باندې هغې چلی. که چېرې واقعي دا سوشل ورکر د دغه پیرانو خلاف میشن دی دا کړی، د دې خلاف چاپې وخي نو د هغې کنټیکټ نمبر، د هغوی اډرس، باقاعده د هغوی پروموشن ته زما په خیال هغې ته ضرورت نشته دی، خو اصل کې دوی د دغه پیرانو پروموشن کوي. په 3 نمبر باندې که تاسو وګورئ دا سوشل ورکر او بیا دې پیرانو دومره یو معاهده کړې ده، دومره په شریکه باندې دوی یو سوچ ډیولپ کړی دی چې زیاتر اوس په دغه جعلي چاپو کې چې کوم دی د پبلک فګر هغې استعمال کوي، یعنی یا چېرته کې د پښتو ډرامو یا یو سنګره هغه پیر صاحب راولي او ځان سره په خپل چې کوم دفتري په هغې کې کښېني او بیا دا سوشل ورکر انفارم کړي نو هغه سوشل ورکر چې کوم دی لاړ شي او بیا یو اډورټایزمنټ کوي یو پبلک فګر حوالې سره چې دلته کې زیباګل راغلی ده، پلانکۍ سنګره راغلی ده وغیره وغیره څومره پبلک فګر دي د هغوی نومونه دي. اوس د دغه پبلک فګر چې کوم دی د دې په ذریعه سره دی د خپله نقلي چې کومه جعلي چاپه ده او دا کم جعلي پیر دی د دې پروموشن کوي، د دې کامیابي کوي. ولې که په تمنیل باندې د زیباګل ویډیو ولګوي یا د نازي اقبال ویډیو ولګوي یا د جهانګیر خان ویډیو ولګوي یا نور څومره چې پبلک فګر دي د دې ویډیوز ولګوي چې دا د پلانکي پیر دپاره راغلی نو دې سره دا د عوامو ته دا خبره دی چې دا پیر چې کوم دی دا ډېر زیات قابل دی، ډېر زیات اهمیت لري، دله د لرې ځای نه خلک راځي، ډېر قابل او مشهور خلک دی له راځي او په دې پیر باندې تعویضونه کوي. نو د دې پیر اهمیت چې کوم دی د دې پروموشن په یو طریقې سره کوي. ولې چې مشهور کس چې کوم دی هغه چې یو څیز استعمال کړي هغه برانډ سازي.
مشهور کس یو خبره وکي دا خبره ډیره زیاته مشهور شي هر یو کس بیا هغه استعمالي تاسو وګورئ لکه د دې غټ یو مثال د عمران خان صاحب چې کوم دی هغه تسبیح وغیرہ دغه استعمال شروع کو اوس هر سړی چې کوم دی هر ځوان چې کوم دی په لاس کې تصویر راغسي او د تسبیح استعمال کې باقاعده ذکر کوي کنه اټ لیست په لاس کې تسبیح ساتي نو دې ته وی برند دا د پروپاګاندا اډورټایزمنت دا طریقه کار دی چې دا اوس سوشل ورکر د دې پیرانو د لپاره استعمالي نمبر 4 باندې کې تاسو وګورئ په سٹارټ کې د دوی کوېسچنې څنګه او په اخره کې د دوی کوېسچنې څنګه په سٹارټ کې چې دوی څنګه کوېسچنې کې په اخره کې په مزه چې کوم د اډورټایزمنت سایت ته راځي د دې پیرانو پروموشن سایت ته راځي مثلا یو کوېسچن پکې 2-3 ویډیوز کې ما چې کله دې باندې ریسرچ کوو یو کوېسچن پکې دا بار کیږي چې بهر ملکونو کې سعودي عرب کې دوبۍ کې یا نور ځایونو کې کم کسان ناستي دا غوي سمستی کار ته نه ملاويږي ویزه خراب یا نور څه سيزونه نو هغه کار تاسو کولای شئ کنه اوس دا کوېسچن دا معلومات د پاره کې چې اډینس ته پته ولګي چې او بهر ملک خلک هم راشي دی پیر سیب لو هغه د سره کنیکټ شي نو دا د دې یو طریقه کار دی خو اصلیت پټیږي نه د دې اصلیت چې کوم دی هغه راښکاره کیږي 5 نمبر باندې بالکل اخره کې که تاسو د دې قسمه سوشل ورکر چې کوم دی تاسو کنکلوژن وګورئ په ویډیوز کې تاسو به حیران شئ په اخره کې بالکل دی دغه پیرانو چې کوم دی تعریفونه کوي چې څه قسم مطلب کار وي د تعویض او مطلب هغه کار تاسو نشي پیسې واپس بار دا ذکر کوي چې دی باقاعده چې کوم د پرمټ درکې تعالی رسید درکې چې کله تعویض وکي تعالی ثبوت درکې په دلیل سره چې کوم دی تعالی کار کوي چې چرستا کارونه شي دومره پیسې به تا ته ملاو شي او موږ چاپو والا خو موږ ته هیڅ ثبوت چې کوم دی ملاو نشو کنکلوژن بیا دغه سوشل ورکرز دی چې هغه اخره کې چې کوم دی د چاپینا حقیقت د پیر مخنیوینا د پیر اصلیت دنیا ته خودونه هغه اډورټایزمنت سایت تراشي او دغه پروموشن او تعریفونه په اخره کې سٹارټ کړي دا د دې سوشل ورکرز چې کوم دی هغه اصلیت چې دا د سوشل ورکرز صحابتي ټریننګ نه دی شوی د دې اخلاق چې کوم دی د دې ضمیر دومره جاندار نه دی چې هغه د داسې قسمه کارونه منی کی